ډونیشن دلته شوی دي، فیمیل ډونرز هم راغلي دي، پبلک هم راغلي دي، سټوډنټس ټول راغلي دي. السلام علیکم، تاسو ګورئ J91 نیوز. اور پېښور یونیورسيټي کې چې کومه ایکسپو روانه ده بهترین طریقې سره هلته د بلډ ډونیشن دپاره هم یو سټال لګېدلی دی. اینه ډېره زیاته قیمتي او د اینې اهمیت چې کوم دی هغه کس ته لګي چې چاته دا بیماري مخې ته راځي. اوس د دې چې کوم فاونډیشن دی فاطمي د دې مقاصد څه دي او دوی فردر چې کوم دی دا بلډ څه طریقې سره ډسټریبیوټ کوي، د دې حوالې سره بنیادي معلومات به درکو. سر ته ټول ناول زموږ کتونکو سره خپل ځان تعارف کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد عمران خان دی، ریسورس موبلایزیشن افیسر فاطمی فاؤنڈیشن کې. هر سال دلته کې او د نور انسټیټیوشنز کې هر چېرته زموږ دا کمپینینګ کېږي او ماشاءالله ډېر زبردست کنټریبیوشن دی. ستاسو میډیا، ستاسو دا ټول سټوډنټس فیډریشنز، دا هیومن کیر فاؤنډیشن دی موږ سره دا فاطمی فاؤنډیشن دپاره دا ټول خدمات کوي. دې کې دا ټول تھیلیسیمیا ماشومان، دا بلډ ډس آرډر پیشنټ، دا کم جینیټک ډیزیز والا دي، هیموفیلیا شي یا نور پلاستیک انیمیا، دا هغې دپاره دا بلډ کلیکشن کېږي. دلته دا والنټیرز ډونرز راځي. دا راته ووایي ځوانان چې کوم دي هغوی وایي دا اینې وایي ډېره زیاته جذباتي وایي جوش کوي. دا په دې خبره کې څه حقیقت شته ځوانان بلډ ډونیټ کوي راځي که نه؟ جی ماشاءالله زبردست فلو دی جی. پرون هم دلته کمپینینګ او فل فلیج ماشاءالله هنډرډز اف ډونیشن دلته شوي دي او هر کال کېږي او نن هم ډېر فل فلیج روان دی کمپینینګ او ماشاءالله ډېر فیمیل ډونرز هم راغلي دي، پبلک هم راغلي دي، سټوډنټس ټول راغلي دي او ډېر زبردست فلو، ډېر زبردست جذبې سره جي. او موږ د ډېر شکریه ادا کوو ټول ملګري دا فیډریشن د صدر صاحب پریزیډنټ صاحب دي، دا هیومن کیر والا فاؤنډیشن دي. دا راته ووایي سر د فاطمي فاؤنډیشن چې کوم دی د دې مقاصد څه دي؟ دا کومه طبقه چې کوم دی ټارګټ کوي؟ لکه هغه دا چې تلیسیمیا کوم بیماران دي خو دې عوام چې کوم دی فردر څه طریقې سره فیسیلیټیټ کوي؟ دا عوام دپاره دغه دی چې موږ هغې کې اویرنس پیدا کوو، سیمینار وي باقاعده او بیا اول دوی له پوهه ورکوو. هر کمپینینګ نه مخکې هر ډونرز ته موږ پوره پوهه ورکوو چې دا بلډ ډونیشن دی، دې کې لکه هیلدي ایکسرسایز دی، کې هېڅ قسمه لکه تکلیف یا نقصان یا کمی یا کمزورتیا نه راځي بلکې انسان فزیک جوړیږي. بلډ جنریشن چې کوم دی دا سرکولیټ ایکزلریټ شي ورسره او دا چې کوم دی دا د دغه انسانیت په کار راځي او دې کې مختلف قسمه سکرینینګ، هیپاټایټس بی، سی وی ډي آر ایل، ایچ آی وي، ملیریا، پیرسل، بلډ ګروپینګ، دا مینا او ډبلیو ایچ او چې کوم سکرینینګ دپاره ټرانسفیوژن دپاره. او سر دا راته ووایي تاسو چې کوم دا بلډ دلته کې ډونیټ کوي هغه بیا چې مخکې ډسټریبیوټ کوئ نو هغه تاسو څه طریقې سره کوئ؟ مطلب هغه فري اف کاسټ وي، هغې پروسس څه وي؟ جی جی بسم الله. دا موږ فاؤنډیشن چې کوم دی فاطمی فاؤنډیشن دا مور دین 50 ایئرز دا آل پاکستان کې دا فرست ارګنایزیشن و چې هغه فری اف کاسټ چې کوم دی دا سیف بلډ ټرانسفیوژن او سیف بلډ ډونیشن دی باندې کار کوي. دا فری اف کاسټ چې کوم دی دا اوس خالی زموږ د کې پی کې 7000 نه زیات پیشنټس رجسټرډ پیشنټس خالی مو سره چې هغوی له آل اوور د لایف فری اف کاسټ چې کوم دی بالکل. اخره کې سر زموږ کتونکو ته دا وایي وینه څومره اهمیت لري؟ دا وینه دومره اهمیت لري چې څنګه موږ ته ساه غشتو کې اکسیجن ضرورت دی نو دغه شانتې دی ماشومانو هر ساس کې چې کوم دی د لپاره یو ژوند یو ساه دی او د هغې لپاره د ژوند یو رڼا ده کنه انشاءالله. ډېره شکریه سر، ستاسو ډېره مهرباني. کتونکو زموږ په معاشره کې که تاسو وګورئ په پښتونخوا کې یا ګیر چاپېره زموږ چې کومې صوبې دي په هغې کې اکثر چې کوم دی قتل و غارت کېږي، د بې ګناه خلکو وینې تویېږي. نو یاد وساتئ د وینې اهمیت هغه تلیسیمیا بیمار نه تپوس وکړئ چې دا څومره اهمیت لري او دا ستاسو دپاره یو غټ مثال دی چې قتلونه مه کوئ. که خامخا تاسو خپله وینه چې کوم دی تاسو غواړئ چې هغه استعمال شي نو هغه دغه غوندې فاؤنډیشن ته ورکړئ یا چې کوم تلیسیمیا بیماران دي هغې سره تاسو چې کوم دی شیر کړئ نو ستاسو به چې کوم دی الله به هم راځئ ستاسو نه او ستاسو د وجې نه به د انسان ژوند هم بچي.